بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سورة مریم 66 نمبر آیات ہے. شپیت نمبر آیات سورة مریم. دینا اللہ جل جلالہ دیو سرکش انسان تذکرہ کئی. اللہ فرمائی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ او وای انسان اذا ما متو چې آیا زمړشم لسوف اخرج حیا نو خامخا زبر وستې کېږم ژوندې. یعنی چې زمړشم او په قبر کې غوستل شم نو آیا زب بیا د قبر نه راوځم او بیا به ژوندې کېږم. دا ذکر کوي. بل کې الله فرمای چې دغه سرکش ظالم خلاص کی وړو کې راواغستلو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخه ته خلاص کې ریزه او دا صفو کې ور لور کړو او وای چې دا ذرات په الله جل جلاله بیا ژوندې کوي. او وضرب لنا مثلا ونسي خلقا او بیانې منګه پر مثالونو خپل خلقت هیر کړي دي. قل وای من يحيي العظام وهي رميم. څوک دې چې ژوندې بکی دا هډو کې چې دا ریزه شي دا به څوک ژوندې کوي. الله فرمای اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل. آیا دې انسان هیر کړی دی دا خبره چې انا خلقناه یقینا منګ دل را پیدا کړی دی من قبل مخکر دینا ولم یک شیئا الله دې چې دې هیڅ شی نه و. تدخل اوس بیان تصویر شتا چې په دنیا کې داسې یو شکل او شبهه والا د انسان تیر شوی دی. سرمن شتا سترګې شتا پوز شتا په چې قبر کې وسترې شو نو ریزه بشي ذرات پدې جوړ شي نو د څنګه چې دی نو بنقشي الله جل جلاله دل وجود ورکړو نو هم آپ الله جل جلاله په دې قادر دی چې دغه ذراتونه د تبیا وجود چې دی نه دا ورکی. فرمایي فوربک لنحشرنهم والشیاطین او قسم دې استاد رب لنحشرنهم خامخا من برا جمع کو دویلرا والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا او شیاطین
بیا خامخا بیا موږ به حاضر کړو دوی لره حول جهنم د جهنم مخې ته جسیا په ګوټنو باندې پراته به دا خلک به په ګوټنو پراته بیا فرمایي ثم لننزعن من كل شيعة بیا به خامخا موږ به راوباسو هر یو ډلې نه ایهم اشد عدی علی الرحمن کم یو زیاد سخت نافرمانه کې په الله باندې ثم لنحن الله فرمایي بیا مونږ علم دی اعلم زیاد پویږو بالذین باغ خلق هم اولا چې سو زیاد لایق دي به د جهنم تدو فلیان د داخله دو چې سو دي د جهنم ته د داخله دو زیاد لایق دي الله جل جلاله فرمایي منتدها علم یا فرمایي وان منکم الا واردها ټول انسانانو توای او هیڅ یو کس پداسو کې داسې نشته دی مگر خامخا مگر واردها دا به تیریږي په جهنم باندې واردها دا به تیریږي په جهنم باندې نو زیات وضاحت فتح حدیث کې داسې کیږي چې د جهنم د پاسه پولیس رات دی او په پولیس رات باندې به داخله تیریږي تفصیلی حدیث داسې دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله جل جلاله د جهنم د پاسه یو ګل جوړ کړی چې په هغه به خلک جنت ته دي حدیث کې د هغه وضاحت داسې کوي چې دا د تور نډیر زیات تیر دی او د وخت نډیر زیات نری دی بعض خلک به لکه د بیلې د پړق باندې کې تیریږي بعض خلک به د هوا پرنګ تیز تیریږي بعض خلک په اسونو په سورو پرنګ تیز تیریږي بعض په د وخانو پرنګ تیز تیریږي بعض په کې د عام سورو پرنګ تیز تیریږي بعض په کې پیاده تیریږي کم چې د الله جل جلاله سرکش بندگان دي د الله نافرمانه بندگان دي دا چې کله دی پولیس رات درو رسینو دا به جهنم ته چې دین دا به ورسیږي دې ته به کافر هم ورسیږي او مسلمان ورته هم ورسیږي دوانه قسم ډلې چې کم کافر دي دا به ورسیږي چې کم مسلمان دي خو فاجر دي فاسقان دي دا به د جهنم ته چې دین دې ته به ورسیږي دا ټول به د جهنم ته چې کم ګناګار دي دا به پولیس رات د فل نبی ورسیږي او په آخري وخت کې قرب قیامت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و به خپل دین باندې بداتل دومره ګران شي لکه بیلا دبل کویل چې سړی په لاس کې راخلي څنګه یو سړی سکروټه په لاس کې نشي راغستی او ګران وي نو دغه رنګ په دین باندې دا تیرېدل چې دین دا ډېر زیات ګران شي دا به د فتنو دور وي دا به خلک په اقتدار دلالت د وجنه خپل صحیح مسلمانی چې دنو دا بفریق دي دا به د غیر او د غلامۍ د وجنه خپل مسلمانی چې دنو دا بفریق دي دا په غیر او بس روان وي دا به د پیسو دلالت د وجنه خپل دین په یو سورو په باندې چې دینو دا به خرڅي ډېر زیات فتنې چې دینو دا راغلي دي او د قرب قیامت نږدې وخت دی منځفکار دي چې من الله طرف ته ځان چې دینو دا متوجه کو خپل دین طرف ته ځان چې دینو دا متوجه کو نو فرمایي چې هر خلک دا په دې باندې چې دینه دا به تیریږي چې کوم صحیح مسلمانان او متقیان وي دا به الله دې دې د پړق پونته کې تیروي الله دې به موږ دا ورنګ چې دینه دا تیر کړي ابو سعید یو جلیل القدر صحابي دی دا غوی فبارک راضی چې واره کور کې چې کله پکټ باندې سم لاستلو نو دا آیات چې دینو دای ولوستل او وی جوړل ډیر زیات جوړل کور والا خدای ته تاسو کو چې ولې جاړي وی الله جل جلاله خدا بیان کړی دی چې د پولیس رات باندې بهر انسان چې دینو دا پتیریږي خدای نه دی بیان کړی چې آیا موږ به د هغې نه څنګه بچ کیږو او موږ جهنم ته پریوزو بیا به راوځو څنګه د هغې نه د راوتو به څه ذریعه وي موږ به ترې څنګه بچ کیږو دا یې نه دی بیان کړی دغه رنګې ابو میسره یو تابعي تیر شوی دی
هغه د آیات لوستل او جړل یې چاته د بوسو کو حضرت ولې جاړي وی الله جل جلاله خدا بیان کړی دی چې د پولیس رات باندې هر سړی تیریږي او جهنم ته ورځي خدای نه دی بیان کړی چې د جهنم نه دروته لار وسوي دې باندې په پولیس رات باندې دروته لار وسوي چې موږ په کومه طریقې سره ست طریقې اختیار کوو چې په هغه طریقه عمل وکړو او په پولیس رات باندې موږ د دې په خلاف باندې کې تیر شو نن موږ غوړم خلک غون مسلمانان دا فکر ختم شو چیرې موږ هم داسې د قیامت ورځ برازي د پولیس رات په پول به زمونږ هم تیرېدل وي دا فکر ختم شو الله در مخامخ کېدو فکر چې دینه دا ختم شوی دی کان علی ربک حتما مقضیه او دستا په رب باندې فیصله کړی شوی یقیني فیصله چې دنه دا کړی دا استعرب دا فیصله یقیني کړی دا جهنم او جنت د الله پیدا کړی دي جنت ته چې فوري ودی نه د پولیس رات په کول چې دینه دا به فوري ودی دا غرنګ د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک راضي شیخ سے فضایلو کې نقل کړی دي وی ابو بکر صدیق چې وکړه قران ولستلو وی به چې کاش چې یو واخوي یو زناور خو بخوړلې وی ختم شوی به وي چې الله دا حساب کتاب را سره نه وي د قیامت د احوال مې مخ ته نه وي د جهنم د لیدم نه وي کاش چې یو واخوي یو زناور بخوړلې وي چې دا خبره مخ ته نه وي مون خلق دا خبره مخ ته روان دي عمر فاروق رضی الله مبارک راضي څومره جلیل القدر صحابي دي څومره په مربع رسو مربع هزار مربع میل باندې هغه حکومت کړی دی او دا غي مبارک راضي کله چې به دا آیات ولستو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په انسان باندې داسې یو زمانم راغلی دا دا هیڅ شی نه ما تم د ځان پته ده چې ما باندې داسې یو وخت تیر شوی دی د نن نسلويخ کلمه کې هیڅ شی نه دا سه په سپینګرو باندې دا زمانه تیر شوی دا د نن او یا تیا کلمه کې دا هیڅ شی نه وو خو بیا الله چې د دې پیدا کول اراده وکړو دا پیدا الله چې زمونږ د پیدا کول اراده وکړو نو موږ چې دین دا پیدا کړو نو عمر فاروق رضی الله عنه کاش چې زما باندې اړه د پیدایش راغلی نه وي کاش چې الله جل جلاله وجود تاړو راوست نه وي څومره جلیل القدر صحابي د حساب کتاب نه مدام چې دین دا بیانېدل دا حساب کتاب مون ټول دې ته مخامخ کیږو با بیا الله فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به موږ نجات ورکړو هغه خلکو ته چې تقوا اختیار کړی نو دوی دې په خپل غونډه د پولیس رات باندې چې دین دا پواړو ونذر الظالمين فيها جثيا او موږ فريدو ظالمانو لرا فيها پد جهنم کی جثيا پړمخه الله دې موږ ته د جهنم نه نجات الله دې موږ د پولیس رات په خپل باندې دې د خپل وخت کې واړو څومره غفلت کې موږ ژوندۍ تیریږي دا ټول ژوندۍ زموږ د الله په عبادت کې تیر شي الله دې عمل الحمدلله رب العالمین